बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा लेक्चर द 9th क्लास द फिजिक्स द पारे दे और नन बमंगा टॉपिक को मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे असल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दी कोम चे स्पेस या खला ता द रॉकेट पे ज़रिया बानी रसवले शوي دي او هلته د یو خاص سپیډ ورکړی شي او د ځمکې نه غیر چاپیره دا ریولوشن کوي. د مختلفو مقاصدو لپاره نه آرټیفیشل سټلایټس جوړ کړی شوي دي، مختلفو ملکونو جوړ کړي دي، خو د ټولو نه اولنی سټلایټ د رشیا سټیټ USSR رشیا والا جوړ کړو په 1957 کې 1957 पूरा डेट कता सो अक्टूबर 4 1957 कम सैटेलाइट چې دوی سپیس ته لیږلی نو هغه نوم دی سپوټنیک. او د دې نه پس بیا یو ډول د سیټلایټس شروع شو د ملکونو په منځ کې. د دې نه پس په زرګونو سیټلایټس دا جوړ کړی شوي دي، په خلا ته لیږلی شوي دي او د مختلفو مقاصدو لپاره دا استعمالیږي. د سیټلایټ مختلف قسمونه یو زموږ سره جیو سټیشنري سیټلایټ دی. جیو سټیشنري سیټلایټ هغه سیټلایټ ته وایي کوم چې په یو ریولوشن یا یو چکر په 24 غنټو کې پوره کوي. څنګه چې ځمکه څومره تاویږي نو هم په هغه حساب ورسره دا سیټلایټ هم ریولوشن کوي. نو دا سیټلایټ چې د ځمکې کمې حصې ته یا کم ملک ته مخامخ دی نو دا 24 اور بس هم دغه یو ملک ته بیخي مخامخ وي. داسې قسمه سیټلایټ موږ دغه دپاره د کمیونیکیشن دپاره استعمالو چې دا یو سیټلایټ چې څومره د ارت ریولوشن کوي نو هماغومره ورسره دا سیټلایټ تاویږي. په هغه دغه سره په هغه ناپ سره سیټلایټ هم تاویږي. نو همیشه دپاره به دا سیټلایټ دې حصې ته د ځمکې مخامخ وي. نو کم ډش انټینا چې تاسو استعمالوئ چې د هغې په ذریعه باندې تاسو مختلف چینلز کتی شئ نو هغه د جیو سټیشنري سیټلایټ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ. د دې نه علاوه درې سیټلایټس که فرض کا ولګولی شي په داسې انداز باندې 120 ډګري انګل سره نو دا مکمل ارت چې دی هغه بیا کور کولی شي او د دې درې سیټلایټس په ذریعه باندې ټولې دنیا ته یو براډکاسټینګ سټیشن چې دی هغه خپل نشریات خورولی شي. هغه په داسې طریقه باندې چې فار اگزامپل په دې حصه باندې دلته یو سټیشن دی، یو چینل دی، دوی چې کم نشریات دي نو هغه د یو سیټلایټ ته ولیږي. د دې سیټلایټ کنیکشن د ده سره همي د ویوز په ذریعه باندې او دغه شان د دې سیټلایټ د دې سره کنیکشن وي. نو دا سیټلایټ بیا دلته چې څومره مخامخ ایریا دې ته موجود ده دې ته سیګنلز دا راخورولی شي او دلته د دوی نشریات اوریدی کیدی شي، لیدلی کیدی شي. دغه شان دا سیټلایټ دې ته چې څومره ایریا دلته مخامخ ده نو هغې ته نشریات خورول هغه د دې سیټلایټ کار شو. دلته دا حصه چې کومه پاتې شوه نو د دې سیټلایټ په ذریعه باندې دا مخامخ چې څومره حصه دې ته مخامخ ده نو په درې سیټلایټس باندې د ټول ځمکه باندې چې څومره ملکونه دي هغې ته نشریات خورول دا د درې سیټلایټس په ذریعه باندې کیدی شي. د دې نه علاوه GPS سیسټم په موبایل کې به تاسو ګلوبل پوزیشنینګ سیسټم د GPS په ذریعه باندې مونږ اگزیکټ لوکیشن معلومو او د دې لپاره 24 سیټلایټس دا په سپیس کې گردش کوي د ځمکې نه غیر چاپیره او د هغې په ذریعه باندې د دنیا د هر ځای چې مونږ چې کوم لوکیشن کې مونږ پوزیشن معلومول غواړو نو هغه اگزیکټ پوزیشن، لانګیچیوډ او لیټیچیوډز مونږ ته ښودلی شي. د سټلایټ لیږل
دغه باندې هم لږ خبره کوو چې سټلایټ کله سپیس ته لیږلی کیږي نو د دې لپاره اول خو یو راکټ سیسټم پکار دی چې هغه د سټلایټ کوم چې یو ډیوایس دی دا ورسوي سپیس ته. د ځمکې نه چې دا سټلایټ د راکټ په ذریعه باندې سپیس ته ورسولی شي په کم هایټ باندې چې دا مونږ پرېښودل غواړو نو په دغه ځای باندې به دې له یو خاص سپیډ ورکول غواړي. دا به هم د راکټ په ذریعه باندې چې مثال په طور په دې آربټ کې دا مونږ ریولوشن دې له ورکول غواړو دا توهو ګوموهو نو یو خاص سپیډ به دې له ورکول غواړي. که هغه ټینجنشل سپیډ داسې دا ټینجنشل سپیډ دې له مونږ په صحیح موزون سپیډ ورکړو نو دا به بیا په دې آربټ کې تاویږي. که مونږ زیات سپیډ ورکړو نو دا سټلایټ به سیده داسې ځي مطلب د دې آربټ نه به وځي او په یونیورس کې به بل طرف ته رواني واپس دا ځمکې ته نه راځي. که چیرې مونږ دلته دا سپیډ کم ورکو نو د کم سپیډ په وجه به دا رو پرو ځمکې ته راځي او اخر دا چې دا به ځمکې ته رالویږي. نو دا سپیډ په دې کې ډېر زیات اهم دی چې دې له به مونږ څومره سپیډ ورکوو چې دا بیا مستقل طور په دې آربټ کې ریولوشن کوي گردش کوي رواني او نه د دې آربټ نه بهر ته وځي او نه دننه دې ځمکې طرف ته رالویږي. نو د دې لپاره به مونږ د سپیډ فارمولا هغه به مونږ ډیرایو کوو. نو د دغه لپاره راځو چې فارمولا ډیرایو کوو. فرض که دا زمونږ سره ارث دی ځمکه ده او د دې ماس زه په ام ای سره ظاهروم. د دې نه ډېر چاپېره دلته په یو آربټ کې سټلایټ ریولوشن کوي چې د هغې ماس مونږ په ام او ورسره سبسکریپټ په طور ما ایس ولیکو د سټلایټ دپاره. د ځمکې د سنټر نه واخله تر د دې سټلایټ د سنټر پورې دا ډسټنس مونږ په سمال آر سره ظاهرو. اوس کم سنټریپیټل فورس چې دې له پکار دی مونږ مخکې ویلي دي چې یو باډي مونږ په سرکل کې ریوالف کوو توهو نو د هغې دپاره سنټریپیټل فورس پکاري. دا سنټریپیټل فورس به دې سټلایټ ته د کم ځای نه میلاویږي which compels the satellite to move in a circular orbit. نو دا به دې ته د gravitational force between the mass of earth and the mass of the satellite د دې دواړه ماسس په منځ کې چې کوم gravitational force دی هغه فورس به دې ته centripetal force provide کوي. نو دلته به مونږ اول حواله ورکو according to Newton's law of universal gravitation. Law of universal gravitation د نیوټن دا سوا چې FG is equal to G m1 m2 divided by r square. دلته د m1 په ځای باندې زموږ سره ماس اف ارث دی د m2 په ځای باندې ماس اف سټلایټ دی. نو تاسو ګریویټیشنل فورس د دې ترمنځ چې معلوموئ نو دا به زموږ سره G ME into ms over r square. Let this is equation 1. بیا یو اکویشن بل مونږ ته پکار دی کوم چې د سنټریپیټل فورس دپاره مخکې مونږ لیکلی دی چې FC is equal to ME square over R. The centripetal
force on satellite. په سټلایټ باندې چې کوم سنټریپیټل فورس دی هغه زموږ سره اف سی، نو اف سی زموږ سره برابري د ام وی سکویر اوور آر. لیٹ دس از اکویشن 2. دلته سنټریپیټل فورس د سټلایټ ته د کوم ځای نه پرووایډ کیږي، نو هغه مخکې موږ ویل چې د ماس اف ارت او د ماس اف سټلایټ په منځ کې چې کوم ګریویټیشنل فورس دی، دغه ګریویټیشنل فورس دې ته سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي. The centripetal force is provided by the gravitational force. نو د دې وجې نه مونږه اف جی او اف سی دا ایکویټ کولی شو. therefore اف سی equal to اف جی. therefore fc equal to fg. Putting values of equation 1 and 2 in this equation or equation 3 کې د لمونږ ورکو، نو بیا دا لیکل شو دا equation 3 شو. putting equation 1 and 2 in equation 3. equation 3 کې کومنګه د fc په ځای باندې mv square over r پټ کو او gravitational force په ځای باندې g me into ms over r square. دلته دا کم سنټریپیټل فورس چې زموږ سره ایکویشن موږ لیکلی دی، په دې کې دا ماس زموږ سره ماس اف سټلایټ دی، نو د دې سره به زه ورکوټ اس ولیکم او دلته به هم د دې سره سمال اس ولیکم چې دا زموږ سره ماس اف سټلایټ دی. ځکه چې کوم باډي په آربیټ کې تاویږي، په سرکولر پات باندې تاویږي، د هغې باډي ماس پکاري، نو هغه زموږ سره ام اس دی، یعنی سټلایټ ریولوشن کوي. نو دلته موږ ام اس په دې کې ولګو. د دواړو سایډونو نه دا ماس اف سټلایټ کینسل کوي، دې سایډ ته هم ملټیپلیکیشن کې دی دا او هغه سایډ ته هم دی. نو کله چې دواړه سایډونو ته د ایکویشن یو مقدار موجودي، نو هغه موږ کینسل کولی شو. یا داسې ویلی شو چې دا ام اس دې سایډ ته په ملټیپلیکیشن کې دی، که هغه سایډ ته ځاړم هلته به ډیویژن کې لګي، نو چې یو ام اس بره په نیومریټر کې یو ام اس په ډینامینیټر کې، نو بیا دا موږ په بل سټیپ کې کټ کولی شو، کینسل کولی شو. خو دلته ما ډایرکټ کټ کړو، داسې تاسو کټ کولی شئ. دغه شان دلته په ډینامینیټر کې آر او دلته په ډینامینیټر کې آر سکویر دی، نو د دې نه یو آر د دواړه سایډونو نه موږ کینسل کولی شو، خو هغه رایټ هینډ سایډ ته به یو آر پاتې کیږي، نو آر به هم یو ختم شي او وی سکویر equal to GME divided by R. ځکه چې دلته R سکویر مطلب دی R multiplied by R، نو دوه ځای R نه به یو R د دې نه یو د دې نه، نو دا به زموږ سره کینسل شي او په رایټ سایډ به یو R پاتې شي. Taking square root on both sides، دواړه سایډونو سکویر روټ واخلئ. سکویر روټ موږ د دې لپاره اخلو چې دلته وی سکویر دی، چې زموږ سره د وی دپاره ایکویشن معلوم شي. نو دلته دا سکویر او سکویر روټ به ختم شي، وی به پاتې شي او دا به شي جی ام ای ډیوایډډ بای آر هول انډر سکویر روټ. دا آر سمال آر چې موږ اغوستی دی، دا په اصل کې د سنټر آف ارت او د سنټر آف سټلایټ
د دې په منځ کې چې ټوټل څومره ډسټنس دی نو دغه موږ په سمال آر سره اخیستی دی. دا زه داسې هم لیکلی شم دا فاصله چې د دې ځای نه دې ځای پورې چې کوم ریډیس آف ارت دی آر ای دا او ورسره د دې نه بره چې څومره هایټ دی چې هغه موږ په ایچ سره ظاهرو نو آر ای پلس ایچ دا ټوټل فاصله د سمال آر په ځای باندې زه ریډیس آف ارت پلس هایټ چې د ځمکې د سرفیس نه بره دا سیټلایټ په څومره فاصله دی نو که دا دواړه زه ایډ کړم نو دا به زما سره د آر برابر نو دلته تاسو ولیکئ بټ آر ایکول ټو آر ای پلس ایچ نو د دې آر په ځای پکې تاسو آر ای پلس ایچ هم لیکلی شئ نو وی به برابر شي جی ایم ای ډیوایډډ بای آر ای پلس ایچ او هول انډر سکویر روټ. که دې ایکویشن ته تاسو وګورئ نو په دې کې زموږ سره سپیډ د سیټلایټ له چې کوم سپیډ به موږ ورکوو هغه زموږ سره په ماس اف ارت باندې ډیپینډ کیږي نو ماس اف ارت هم زموږ سره کانسټنټ دی دا خو بدلیږي نه خو مستقل طور دغه ماس دی د ارت نو د دغه پکې څه اثر نشو زموږ سره په ریډیس اف ارت نو ریډیس اف ارت هم زموږ سره کانسټنټ دی نو په اصل کې دا په هایټ باندې ډیپینډ کیږي چې د ځمکې د سرفیس نه بره دا څومره هایټ ته موږ رسو نو چې څومره موږ هایټ زیات ورکو مطلب زیات هایټ ته یو سیټلایټ تاسو ورسوئ او هلته دې له ریولوشن ورکوئ په زیات ریډیس والا آربیټ کې دا تاسو ریوالو کوئ نو د هغې دپاره به سپیډ بیا کم پکاري او که چیرې تاسو ځمکې سرفیس ته نږدې دې له ریولوشن ورکوئ او مستقل طور دا توهل غواړي نو بیا به دې له زیات سپیډ ورکول غواړي ځکه چې وي او دا ایچ یعنی دا آر فاصله دا زموږ سره په انورس پروپورشن کې دي. نو په دې ایکویشن سره موږ د مختلف سیټلایټس دپاره چې د هغې هایټ موږ ته معلومي چې د ځمکې د سرفیس نه دا په څومره هایټ باندې دی نو د هغې سپیډ په دې فارمولې سره موږ معلومولی شو. که چیرې په دغه سپیډ سره دا سیټلایټ تاسو دې له موشن ورکړئ نو دا به بیا په خپل هغه آربیټ کې ایګزیکټلي تاویږي نه به ځمکې طرف ته راځي نه به په یونیورس کې بل طرف ته ځي بلکې مستقل طور به په دغه خپل آربیټ کې خپل موشن جاری ساتي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیو لازما لایک کوئ او چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس.